اور ما تاسو دوه قسمه بيداری پکار ده جسمانی بيداری هم چې تاسو ویخوي اور باطینی طور باندې تاسو ویخوي باطینی بيداروالی نماز زما دا مراد دي چې ځکه ما ناره لګوم تاسو به جواب راکړئ زه به وایم ناره تکبیر تاسو وای الله اکبر او زه ګورم چې تاسو څومره ویخي ناره تکبیر کزه دا وایم چې دا आवाज دی مین روډ ته رسیدلې تاسو ور سره مانی جواب راکې ناره تکبیر دا आवाज پېښور پارلیمنت ته رسول غواړم ناره تکبیر دا आवाज موټروي په ترو باندې اسلام آباد ته رسول غواړم ناره تکبیر پاکستان پارلیمنت ته ناره تکبیر اسلام آباد کو نه پورا دنیا کفر ته رسول غواړم ناره تکبیر الکه تاسو ملمنه خو تاسو وایي سیده کنه دا مشومان او زه به وایم ختم نبوت تاسو به زنده باد زه وایم عظمت صحابه تاسو به زنده باد زه وایم عظمت قرآن تاسو به زنده باد ختم نبوت عظمت صحابه عظمت قرآن ناره سره لګ د ملګری لاس اوچته شاته ملګری ودی ناره تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر 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 یہ ملګری انشاءاللہ لا سوچت کې انشاءاللہ ویخه انشاءاللہ شروع کوم خبر انشاءاللہ ما سره په تاسو د سفر کې برابر شریک اوسئ چې لږه توجه مو کړئ بیا به زما په خبره باندې تاسو نه پوهیږئ وخت د غلط وجه نه زما په خبرو رفتار تیز وي نو ملګری ویخه انشاءالله خبره شروع کړو انشاءالله زه چې منځ کې ساخلم کم مرد مجاهد بنارا لګي انشاءالله عام مجاهد سے وہ لگے جی شان محمد مصطفی زندہ شان صحابہ زندہ متقون صحابہ زندہ عائشون صحابہ جنتی صحابہ جزاکم الله د حضرت نارا زمان ناراوي تاسو ورته भरपूर جواب ورکوي ټیک ته کنه دا نه چې قری سے आवाज تاسو आवाज نه تیز وي دا قری سے به आवाज او تاسو په 1000 تعداد کې نواز بکو جواب ورکوي ان شاء الله محترم سامعین مختصر وخت تاسو مخې ته یو موقف کې خودل غواړم نن د کومې جلسې انعقاد شوه دی دا د عظمت قرآن حواله سره شوه دی نن د قرآن برکت دغه دی چې موږ تاسو ټول یو مجمع کې ناسیو یو چت لاندې ناسیو په یو فرش باندې ناسیو د امیر غریب تمیز ختم شو د مالدار او د غریب تمیز ختم شوه دی دا د قرآن عظمت دی بیا ماته د دغه حق حاصل دی کچې زه دا وایم چې قرآن انقلابي کتاب دی بیا یو سره ما دا تاسو کوي چې ستاسو د وا باندې دلیل سره زبر ته جواب کوم ما هغه دور کتل دی ما تاریخ مطالعه کړی دی ما د سورت او د سیرت کتابونه کتلې دي ما تاریخ وکړو هیڅ مو مطالعه کړی ما یو هغه دور کتل دی چې د پاک پیغمبر دنیا ته تشریف نه راوړل قرآن نو نازل شوی ما هغه دور د مکی دور کتل دی پاک پیغمبر چې کله دنیا ته تشریف نه راوړل دنیا کې ظلم وو پاک پیغمبر چې کله تشریف راوړل ظلم ختم شو انصاف راوړل پاک پیغمبر چې کله نو تیارا پاک پیغمبر راوړل رڼا راوړل پاک پیغمبر چې کله نو راغله علم نو پاک پیغمبر چې کله تشریف راوړل علم راوړل پاک پیغمبر چې سوره پرنو وحی نو پاک پیغمبر راوړل وحی نزول شو پاک پیغمبر چې سوره پر دنیا کې نو شراب عام پاک پیغمبر راوړل شراب ختم شو زمزم عام کړی شو پاک پیغمبر چې نو خلک به ویرانه وا پاک پیغمبر راوړل خلک به آباد شي پاک پیغمبر نو مکه ویرانه وا پاک پیغمبر راوړل مکه آباد شي پاک پیغمبر چې نو خلک به طواف وکړي پاک پیغمبر چې کله تشریف راوړل خلک به طواف شروع شو پاک پیغمبر چې کله نو خط چر پیژادو پلاخ چر پیژادو خځه هم چر پیژادو لوح هم چر پیژادو رنگ ټول رسول سلام کیدو پاک پیغمبر راوړل اچھا د خپل حق ملي شو پاک پیغمبر چې راوړل لا د حق ملي شو او څه په اواز الجنه کوم فرمایل پاک پیغمبر نو حق ملي پاک پیغمبر راوړل نو حق ملي شو پاک پیغمبر اعلان وکړ الجنه تحت اقدام الامهات پاک پیغمبر چې کړو نو حق ملي پاک پیغمبر چې راوړل نو حق ملي شو پاک پیغمبر نو کوم ډول حق ملي پاک پیغمبر راوړل هغه ته حق ملي شو پاک پیغمبر نو یتیمانو ته حق ملي پاک پیغمبر چې راوړل یتیمانو ته حق ملي شو پاک پیغمبر چې کړو شیخ کو پاک پیغمبر راوړل توحید راوړل پاک پیغمبر نو خلق ته موږ ممکن نو پاک پیغمبر نو وخت تعارف وکړو پاک پیغمبر چې نو خپل موږ ممکن نو پاک پیغمبر راوړل خپل موږ په کار پیدا شو پاک پیغمبر چې کړو بت پرستوا پاک پیغمبر
करो खाना कभी की बिताओ करते हैं पापे ऊपर चलावे बिताओ पाश पाश के लेशु जमाता दे दावे हक हासिल दे पापे ऊपर तो किताब ऊपर लेशु अब किताब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नशर दे अलिफ लम मिम जाए किताब नशर दे من الجنة والناس بعد ختمي هذا كتاب انتهاء بما شئت يا واسطه هذا خلاص بني من شديد تفكري هذا باقي ورا عشان تعرفوا شو موت عزتكم موت عزتكم توت عزتكم ما الحديث وكتاب رواه خسروا هذا كتاب من سنن دارمي حتى امام دارمي رحمه الله عليه تذكره باقي ورا يصابي له اسلام المختلف جهد بكسر تبني يا رسول الله ما هو اعداء كتره ما بني بس دعوه تشهد هذا ما بالله جرب करे अल्लाह पाक बसरा गुनाह माफ की का माफ नहीं पाप पे हमको बोला था पोस्ट की जो बस करे जो लोग आया वो तो यार सिरा देर में जो मत करे अगर जो बयान हो रहे हैं पाप पे हमको बोला था पोस्ट को ना तो जो बयान का जमीन का हुक्म बयान कर अगर सामने तो या रसूल अल्लाह मैं जितना पता है ईमान में हो रहा है अगर जहलत क्या की तरीका माता से सफर पर तिजारत कराया चिकन वापस रहा माता पता ना माता ने मशरूम पे नशीब हुआ खुजमा को वाला जमाने में يرينا كده زنده بالقومتي ده جديد دخل مكري بعد هنا مع زمان يرينا انا اقول مش ده انا كوري كده اقول دنيا كوري كده هو واسه زمان كده ما بيسر مين كده هو ما سيسر ولا بلا هو ما اقول ده ما كان انا بتوصف ده مش ممكن كده ترازي ده سوقتا ما بقول انا جواب يفهملو شنو لازم ده مش ده 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 مش ده فزمون كده ترازي سمو دي راس شاغي مش من زمان زبط النشا زمان زبط कर बढ़ गया ब्याह पास आयुष पे मदद नहीं बना रही चिदा मशूमा स्टाव मशूमा दा कैसे करा थे जमा पकड़े के बाद हम वो अगर दा मशूमा पे नशीदा खुस्ता नहीं रहा बस नहीं चिती कतर के महफूज पर सीधा ऊपर से उतारता न चिदा दिस चेष्टा आला स्टाव मजबूत दा ये मिले पे राशा न तो से देख ले इतना अदर करोमा चिदा स्टाव मशूमा दा सामने पे क्या बेनी कि या रसूल अल्लाह आदश पे महफूज रखो मजहब की मंसूबा बंदी शुरू होता जिसे दे मशूरा रसीद ځان خلاص کړ یو اس مخکمه نو دا ځان سره یو بل شي ویلي یو بیان کې وکړه ورته سره هغه پس په ویلي چې دا په شومه ته راکا نن په کیسه کې یو بازار دی یو میلاده خوشاله ده زه د مشومه الته بتول غواړم د مشومه سر کې تیر ولا د زما په ولا وتا سفر په پرې وچوري په جسم یو تعاده ولا کوم دا مشومه ځان سره روانه ده زه چې په دښته به باندې پتا شم دا مشومه ماته وي ای بچا خلک په دې لار باندې سي ته دښته به باندې څه ما ته جواب کیږي چې دا ونده لاردا په دې نه وایي موضوع زه چې ته الته رسیدم الته هر سمختنا په دا به چې په دې ما چې ته څنګه شروع کا تاسو د مکه مو پرمه مدینه مو هي سخت ګرمه ته دینا زموږ په دې باندې خلا راغلا زموږ باندې را دي کې نسم دا مشروع راغلا خپل لمن سره زموږ په دې پاتې کې ما په دې هغه ګرځې لري کې زموږ رسول به صفا کړو نو ته باندې بچا دې کې سات کې د څه ضرورت ته دا چې څه راغله ما په چې کوم ته په واسه کچې وګورو وکړي خلک په براوت کېږي هغه وګورو استعمالي وکړه مطلب او تر سره ما د مشومه دا وایي بچي راشه د کوم وګوره کسینه کا کفینه کنه د کفی و چې کله په سر تراله ما مشومه ته تیګه وکړه راکړه دې دا وځلا او چې کله په هغه چولې دا مشومه ما ته وایي ای بچا زما په سره ای بچا زما ګورم سره ای بچا ما د ماشینه کې دوه خو نشته چې زندگی تیر کړم ای بچا کسه دفن کولم ما ته مده ویل ما مور خپل کړی و زه مور خپل کړی و مور به مینا کړی و مشومه دفن کړه او قرآن اعلان کو وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت اصحاب کرام چې خپل ولي جديد دفن کول د اسلام د مخکې چې کله پاک پیغمبر په محنت وکړو قرآن راغلو پاک پیغمبر اصحاب کرام تیار کړو راشه د تاریخ او وګوره کته ختم نبوت عاشق ملويږي صحابه کې ملويږي کله نبوت عاشق ملويږي صحابه کې ملويږي کجات عاشق ملويږي صحابه کې ملويږي پاک پیغمبر باندې مال هم قربان کو جان هم قربان کو هم کرنے کو بچے یتیمان کو خزے کونڈے رنڈے کے کم نشر کم تحریف کم جذبہ کم ولا پاک پیغمبر ورکړی و دا غیر محنتونو دا غیر کوششونو سره نن 2 بجو قرآن یاد کړی دی ستا قرآن خپل کې محفوظ پروت دی د عقیدو محفوظ کړی دی دا هغه صحابه کرام دي هغه دې لپاره قرباني کړي زما مسلمان وروره نن د دې مجلس کې دا خبره عزم ته کما جذبه کما ولا کم تحریف
کم مشن د صحابه کرامو د قرآن دپاره هغه مشن هغه تحریک په روان دوامي انشاءالله. نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ. محترم سامعین، بیا دا قرآن چې مونږ تاسو ته رسیدلی دی د وروسته یو لوی تاریخ پروت دی، هغې کې د صحابه کرامو وینه پرته ده، هغې کې د صحابه کرامو ماشومان یتیمان بچي پرته دي، هغې کې کونډې وړوړې پرتې دي، هغې د بعد دا قرآن مونږ ستاسو ته رسیدلی دی. زه دې ملګرو ته وایم چې قرآن د قرأ آیت راوړی دی او دې سره نږدې یو بیت ټکی دی چې قاف را بانه جوړ دی، هغې ته قرب ویل کېږي. قرب نه قرباني لفظ اخذ کړی شوی دی، یعنې دې قرآن دپاره دې صحابه کرامو قربانیانې کړي دي، هغې د بعد دا قرآن مونږ ستاسو ته رسیدلی دی. ما د تاریخ اوراق وکتلو، ما تفسیرت مبارک ہو، ما سیرت صحابہ مبارک ہو، ما سیرت صحابہ مبارک ہو، ما د صحابه کرامو زندگی وکتله، هغې کې ما یو صحابي واقعه وکتله، ما تاریخ مبارک کړو، یو صحابي واقعه راته میلاو شوه. پاک پیغمبر مسجد نبوي کې لمونځ کوي، یو صحابي اقامت په وخت کې راځي، پاک پیغمبر په سنت تړي الله اکبر. چې کله پاک پیغمبر سلام وګرځوي السلام علیکم ورحمت الله ووایي، دا صحابي فوراً پسي کور ته ځي. څو میاشتې داسې وشو، ملګري پاک پیغمبر ته راغلو، یا رسول الله دا صحابي زموږ ملګری دی، دا زموږ سره ګرځي نه ګرځي نه، دا موږ سره ګپ نه لګوي، دا موږ سره مسجد نبوي کې نه کښېني، دا موږ سره قرآن او حدیث درس کوي. دې نه تپوس وکړه چې موږ سره په څه خبره باندې دا خفه دی. پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله جمع لمونځ وکړو، هغه صحابي شاته راسو، اواز یې ورته وکړو چې نن ته ایثار شه. دې ملګرو سوال دی، ته به ورته جواب ورکړې. ملګرو اعتراض کړی، جواب ته ورکړه. هغه ته یا رسول الله زما ملګري په ما باندې کم اعتراض کړی دی. هغه ته جواب چې پاک پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلو چې ستا ملګري په تا باندې دا اعتراض کوي چې دا موږ سره ګپ نه لګوي، دا موږ سره مسجد کې نه کښېني، دا موږ سره درس کې نه کښېني. وجه څه ده؟ دا چې مسجد ته راځي اخر کې راځي، بیا چې کله چې وشي فوراً کور ته ځي. هغه صحابي پاک پیغمبر ته نږدې شو، پاک پیغمبر علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله اوس پورې زما کومه معامله وه، هیله یو الله خبر و، یو زه خبر وم، یو زما کومه خبره وه، خو چې تا تپوس کړی دی نن چې کومه واقعه بیانوم دا صحابه کرامو ته به پته ولګي، تا ته به پته ولګي، تاریخ اوراقو کې به لیکل کېږي. هغه صحابي ورته جواب کې فرمایي یا رسول الله چې کله د جمع ټایم پوره شي زما کور کې صرف ما سره 2 صدرې دي، زما کور اټول اساس صرف 2 صدرې دي، زما کور اټول اساسا صرف 2 صدرې دي، زما کور اټول سرمایه صرف 2 صدرې دي. یا رسول الله جمع ټایم پوره شي زما کور له کمرې ته دننه شي، صدرې ځان نه پوره کړي، صدر ما ته راکړي، یو صدر نه زموږ ووه بل په اوږو باندې واچوم. یا رسول الله تا پسې لمونځ وکړم، ته چې سلام وګرځې زه فوراً کور ته واپس راشم، هغه صدرې ځان نه پوره کړم، بیا زه کمرې ته دننه شم، هغه صدرې کور ورته ورکړم، هغه کور ورته لمونځ وکړي. بیا چې کله موږ زندګي کې نو یو صدر داخل په جسم باندې، یو صدر زما په جسم باندې، زما مسلمانانو وروڼو چې موږ پرځو دا صحابي راپاسي ستا ګریوان ته لاس واچوي، تا تپوس وکړي ما 2 صدرو سره قرآن خدمت کړی، ما 2 صدرو سره جهاد کړی دی، ما 2 صدرو کې تبلیغ کړی دی، ما 2 صدرو کې نبوت دفاع کړي، ما 2 صدرو کې ختم نبوت دفاع کړي. ای زما مسلمان وروڼه که تا سره جواب وي وروڼو خو نن تا سره دنیا شریعت شتا، سیاسی نقطه فرش درته شته، آسون نقطه عرش درته شته، بجلی شته، اوبه شته، روستا شته، کالي شته، قرآن شته، مسجد شته، هغه موجود. ما سره د قرآن دپاره وخت نشته، نن ما ته افسوس دی په خپل نوجوان باندې. یوټیوب دپاره وخت شته، فیسبوک دپاره وخت شته، واتساپ دپاره وخت شته، ټیک ټاک دپاره وخت شته، سنیپ چیټ دپاره وخت شته، تماشې دپاره وخت شته، نشې دپاره وخت شته، کرکټ دپاره وخت شته، IPL دپاره وخت شته، PSL دپاره وخت شته، ورلډ کپ دپاره وخت شته، فوټبال دپاره وخت شته، فیفا دپاره وخت شته، شراب دپاره وخت شته، کباب دپاره وخت شته، کمپین دپاره وخت شته، سیاست دپاره ګپ شته وخت شته، کلچر دپاره وخت شته، حجرې دپاره وخت شته. صرف اور صرف که وخت نشته، ملا دپاره وخت نشته، تقریر دپاره وخت نشته، جمعې ته وخت نشي ورکولی، تجربې ته نه کېنې، تفسیر ته نه کېنې، قرآن ته نه کېنې، قرآن ته نه کېنې. دې صحابه کرامو ته به مونږ سزاوات ورکوو. ستاسې د کارګزاري شو درخواست دی، هر ملګری به دې خبرې عزم کوي انشاءالله. نن د بعد دا قول پاک کو زه سره لګوم انشاءالله. دنیا یو طاقت یو قوت ہو، یا حکومت ہو، یا سڑک ہو، یا تحریک ہو،
دا قرآن پاک زما سینه نشه جدا کولی انشاءالله. نعرہ تکبیر، آل محمد مصطفیٰ، آل صحابہ، عظمت قرآن، سر بلند. محترم سامعین، تاسو لږ مخکې بوزم بیا چې کوم قرآن الله پاک موږ ته راکړی دی دې کې د ټولې دنیا علوم پراته دي. دا جامع او معنی کتاب دی. اعتراض کولو والا 1400 سال په دې اعتراضات کړي دي. دغه اعتراضاتو هیڅ حیثیت نشته دی. قرآن داسې ډېر علوم بیان کړي زما استاد سمجھ کې نه راځي. کوم شي زما استاد سمجھ کې نه راځي دا مطلب نه دی چې دا بار کې شته ده. اعتبار موږ ستاسو نه دی کتلی خو یقین مو شته چې اعتبار شته. جزونه موږ جدي نه دي کتلي خو اعتقاد دا ساتو چې دا شته. جنگونو نه یریږو اعتبار نه یریږو خو قرآن نه قربان شو. الله رب العزت جامع علوم جوړ کړی دی. ټولې دنیا علوم راجمع کړه. د قرآن یو آیات یو لفظ مقابله نشي کولی خو کاش موږ په قرآن باندې پوهېدلی. تاسو دنیا کې وګورئ خلکو کتابونه لیکلي چا په کیمسټري باندې کتاب لیکلی هغې کې بیولوجي نشته. کوم کې بیولوجي ده هغې کې فزیکس نشته. کوم کې فزیکس لیکلی شي هغې کې میتھمیټکس نشته. کوم کتاب په هسټري باندې لیکلی شي هغې کې اردو نشته. کوم په اردو باندې لیکلی شي هغې کې انګلیش نشته. کوم کې انګلیش لیکلی شي هغې کې انګلیش ګرامر نشته. کوم په انګلیش ګرامر دی هغې کې اردو ګرامر نشته. خو قرآن هغه جامع او معنی کتاب دی. ټولو علومو مجموعه ده. دنیا کې کم کم علم ته ګورئ هغه قرآن بیان کړی وي. بیا ماته دې دغې حق حاصل دی چې قرآن د علومو مجموعه ده. راځئ لږ قرآن باندې نظر اچوو. که ته د علماو تذکره ګورئ قرآن کې شته. شهداو تذکره قرآن کې شته. مفسرینو تذکره قرآن کې شته. مسجد تذکره قرآن کې شته. بناصر تذکره قرآن کې شته. جهاد تذکره قرآن کې شته. تبلیغ تذکره قرآن کې شته. تصوف تذکره قرآن کې شته. اسلامي سیاست قرآن کې شته. تصریح قرآن کې شته. تعلیم قرآن کې شته. تفسیر قرآن کې شته. کم علم راوچتئ قرآن بیان کړی دی. دا نه پرېږدوه دنیا اعتبار سره کوټه نظر واچئ. اسمانونو تذکره قرآن کې شته. ځمکې تذکره قرآن کې شته. نهرونو تذکره قرآن کې شته. سمندرونو تذکره قرآن کې شته. سیارو تذکره قرآن کې شته. ستورو تذکره قرآن کې شته. لمر تذکره قرآن کې شته. سپوږمۍ تذکره قرآن کې شته. دا نه پرېږدوه. اگر آدم علیه السلام نه انبیا کرامو سلسله شروع ده. آدم علیه السلام تذکره قرآن کې شته. نوح علیه السلام تذکره قرآن کې شته. شعیب علیه السلام تذکره قرآن کې شته. موسی علیه السلام تذکره قرآن کې شته. عیسی علیه السلام تذکره قرآن کې شته. او دا قرآن موږ سره خبرې کوي. تاسو د ملګرو ته قرآن باندې موږ پوهېدی په ترجمې پوهېدی تفسیر باندې پوهېدی. قرآن د هرې خبرې جواب کړی دی. راځئ لږ موږ د قرآن په وسیله راغلو. قرآن نه مو تپوس وکړو. زما پاک پیغمبر دنیا ته تشریف راغلی. خاتم النبیین دی. امام الانبیا دی. د هغې اوصاف راته بیان کړه. ما قرآن نه تپوس وکړو. ای قرآنه دا راته د پاک پیغمبر چهره څنګه وه جواب کې راته فرمایلي والضحی ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر ته صوفي بیان کړه. جواب کې راته فرمایلي واللیل اذا سجى ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر نظر راته وښیه. جواب کې فرمایلي ما زاغ البصر وما طغى ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر سترګې مبارکې راته وښیه. جواب کې فرمایلي الم نجعل له عینین ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر ژبه مبارکه راته وښیه. جواب کې فرمایلي لا تحرک به لسانك لتعجل به ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر شونډې مبارکې راته وښیه. جواب کې فرمایلي ولسانا وشفتين ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر سینې مبارکې راته وښیه. جواب کې فرمایلي الم نشرح لك صدرك ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر نام مبارک راته وښیه. جواب کې فرمایلي الذي انقض ظهرك ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر ذکر راته وښیه. جواب کې فرمایلي ورفعنا لك ذکرك ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر ته تجارت او معیشت وښیه. جواب کې فرمایلي الم یجدک یتیما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر اوصاف راته بیان کړه. جواب کې فرمایلي انا ارسلناك شاهدا مبشرا نذيرا داعيا الى الله باذنه سراجا منيرا ما نه تپوس وکړو. نور صفات وښیه. جواب کې فرمایلي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم دا اوصاف راته بیان کړو. ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر غفور مبارک ته جواب کې وښیه. جواب کې فرمایلي یاسین ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر جلال راته وښیه. جواب کې فرمایلي والشمس ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر جمال راته وښیه. جواب کې فرمایلي والقمر ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر مازدیګر راته وښیه. جواب کې فرمایلي والعصر ما نه تپوس وکړو. د پاک پیغمبر سحر راته وښیه. جواب کې فرمایلي والفجر ما نه تپوس وکړو. بدر میدان راته وښیه. جواب کې فرمایلي لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله ببدر وانتم اذله ما نه تپوس وکړو. حنان راته وښیه. جواب کې فرمایلي لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ما نه تپوس وکړو.
د پاک پیغمبر عظمتونه ته وخایا جواب کې ته جوابونه راکو مانه تاسو کوم مقام نه ته وخایا جواب کې والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين مانه تاسو کوم مدینه منورې ګرځي ته وخایا جواب کې ته لا اقسم بهذا البلد مانه کومه خبره تاسو کړه جوابونه کړی مانه تاسو کوم پاک پیغمبر رسالت ته وخایا جواب کې يا ايها الرسول مانه تاسو کوم پاک پیغمبر نبوت ته وخایا جواب کې يا ايها النبي مانه تاسو کوم پاک پیغمبر ختم نبوت ته وخایا جواب کې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مانه کوم تاسو کوم د پاک پیغمبر رسول مبارک ته وخایا جواب کې يد الله فوق ايديهم مانه کوم خبره تاسو کړه جوابونه کړی مانه تاسو کوم پاک پیغمبر تاسو حسنه وخایا جواب کې ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه زمان مسلمانانو قرآن د کله خبره تاسو ته جواب ورکړي خو شرط دا چې قرآن ته ورکړي قرآن باندې ځان کوي قرآن ځان سره سره ولګي قرآن اشد ځان کوي زمان مسلمانانو نن تاسو ته خبره اجازه ان شاء الله چې دا قرآن په سره سره لګو قرآن تلاوت وکړو قرآن په ترجمه ځان کوي قرآن درس وکړو په تفسیر ځان کوي او علماء من التقليدات تمام الباقي اگر تمام الباقي ان شاء الله تقریبا ان شاء الله زخبر خبر خبر غواړم چې څه تشریف راوړل سر ټول له خبره خبره راوړم زما مسلمانانو تاسو ته پته ده موږ چې کوم دور سره تیږو دا د فیدیو د فساد نه ډک دور دی تاسو وکړو په دې عزیز پاکستان کې قرآن ګستاخی شو تاسو وکړو په خپل بہت باندې حمله شو تاسو وکړو محمد عمر عثمان علي په شان کې ګستاخی شو تاسو وکړو سفیان په شان کې ګستاخی شو تاسو وکړو علي امام په شان کې ګستاخی شو زه صاحب اقتدار ته غواړم راکوم چې د پاکستان په ازادي کې 70 لاکھ علما ویل کړی شوی دي او جنازې چې کړی شوی دي هغه د پاره چې پاکستان کې به د نظام اسلامي نظام وي بل قسمت نظام 75 سال راغلی د اسلامي نظام په خلافات ډیر لري خبره ده زما علما شهید کړل شو زما طلبه شهید کړل شو زما مدارس او مساجد شهید کړل شو زما مسلمانان ورو باطل د اخلاق دي هغه د امریکا د دې مدرسې د اخلاق دي چې موږ علما شهید کړو دا تحریک کوي طلبه شهید کړو دا تحریک کوي مسجد او مدرسه خپل دا تحریک ختم شي نن په باندې ډول میډیا وساتت سره دې ته پیغام ورکول باندې باندې ان شاء الله ثم ان شاء الله علماء دې باندې دا چې ژوندۍ علماء حق دا میدان کې موجود وي دا مدرسې تحریم مکه هم راوړا او څنګه راوړا قیمت سره خپل براوړ دا وي علي صحیح سے د مدرسې بنیاد کې بدلې قرآن خدمت کوي مکه هم او څنګه قیمت سره خپل براوړ دا وي دنیا یې فقط هم دا تحریم نشي سره خو ما تاسو ته خبره باندې چې جهاد میدان ته روزه زبر کړي تنهایا چې تبلیغي میدان ته روزه کړي تنهایا چې د مسجد او مدرسې چوکیداری ته روزه کړي تنهایا زه خپل بیت ته روزه کړي تنهایا نو موږ سبا دفاع کوو روزه کړي تنهایا نن تاسو ته اصل کې د خبرې ان شاء الله ثم ان شاء الله